د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. افغانستان کې د تیلو بیې له نړیوالو بازارونو سره نه دي تړلي. په تیرو 2 میاشتو کې په نړۍ کې د تیلو بیې 10 سلنه رالوېدلې دي، خو په افغانستان کې په بیو باندې تاثیرات نه ښکاري. د افغانستان د سوداګرۍ خونې وایي د ډالر پر وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېده د هوا په سړېدو سره تیلو او سونتکو ته د تقاضا ډېرېده او د دې ترڅنګ په ایران اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د تیلو بیې په خپل حال پاتې شي. د نفتي توکو د تنظیم او کنټرول ادارې هم ویلي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېده د دې سبب دی چې په افغانستان کې د تیلو بیې ټیټې نه شي. په ننني ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره اقتصادي شنونکی ښاغلی عبدالقادر جیلاني میلمه دی. په دې هیله چې تاسو هم راسره اوسئ. جیلاني صاحب مننه چې راغلی بحث کې مې راسره ګډون وکړه. مننه کور ودان. له تېرې 2 میاشتو راهیسې نړۍ کې د تیلو بیې مخ په راټیټېدو دي سره په د دې چې په ایران اقتصادي بندیزونه هم ولګېده او داسې اندېښنې وي چې تیل به لوړ شي. اما افغانستان کې دا بیې په هماغه خپل حال پاتې دي. تاسو ته دلیل څه ښکاري؟ د تیلو قیمتونه په ټوله نړۍ کې ثابت نه پاتې کېږي او ښکته پورته دا یو طبیعي خبره ده د تیلو په قیمتونو کې رامنځته کېږي. ولې مهمه دغه ده چې څنګه حکومتونه کولی شي چې په بازار کې قیمتونه ثابت وساتي او کنټرول کړي. متاسفانه دغه زمونږ اقتصادي نظام چې په افغانستان کې مروج ده، آزاد بازار، په دې سیستم کې بیا په خپل حکومت کوم خاص رول نه لري او کوم خاص نقش پکې نشي لوبولی په قیمتونو په کنټرول کې. البته ځینې هڅې په تیرو حکومت کې په تیرو وختونو کې ډېر وقتا فوقتا موږ دا هڅې وکړلې چې موږ فی تن چې یعنې د ټن پر سر باندې چې هغه دوی خریداري کوي سوداګر، موږ په افغانستان کې دې لپاره یو نرخ وټاکه چې هغه ډېر کمترینه نرخ و چې مثلا د پټرول او د ډیزلو لپاره همدغه $950 موږ فی ټن موږ ورته نرخ وټاکه. یعنې دا په دې معنا ده چې موږ هغه ګمرکي محصول چې دوی نه اخلو هغه موږ د $950 په تناسب باندې موږ اخلو. یعنې $950 موږ محاسبه کوو. هغوی دغه نور هم د دې نه یعنې دوی ته ګټه پاتې کېږي په دې کې، ځکه چې دغه دوی په نړیوالو بازارونو کې کېدای شي د دې نه په لوړ قیمت باندې واخلي یا په ارزانه، خو په ارزانه قیمت خو بیا هم امکان دی ولري چې په ارزانه قیمتونو باندې واخلي. خو موږ دوی ته همدغه نرخ ټاکلی و د مالي وزارت چې په همغه نرخ باندې چې $950 یو کال دوه مخکې 600 تقریبا شو. ولې بیا هم که موږ وګورو په خپله زمونږ سوداګر چې هغه دلته په افغانستان کې انحصاري تجارت ډېر شوی دی او هغه لوی شرکتونه چې هغه له ازبکستان او د مرکزي اسیا هیوادونو سره د تیلو تجارت لري، نو ډېری تیل چې دوی راوړي دوی ذخیره کوي، دوی لوی ذخایر لري او بیا په لوړو قیمتونو باندې دوی خرڅوي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې آزاد بازار د حکومت ته حق نه لري چې د بیو په کنټرول باندې لاس ولري یا غرض ورسره ولري. اما دا خو یې کړی چې د احتکار یا د ساتلو مخه دې ونیسي. واقعا ډېره ښه موضوع مطرح کړه. ما همدغه ویلې چې موږ هدفمندانه مداخله بازارونو کې کولی شو، بل زموږ بازارونو دومره انکشاف هم نه دی کړی، نه حکومت ورته کار کړی چې هغه په سمه توګه هغه په منظمه توګه همغه څه چې د ښاري اصول ایجاب کوي، شهري اصول وي، په همغه اساس باندې ښارونه زموږ انکشاف وکړي. متاسفانه ځینې سوداګر چې هغه په انحصاري شکل باندې کاروبار مخکې وړي دوی په لوړ قیمتونو باندې تیل او پټرول او حتی ګاز په بازارونو کې خرڅوي. همدا اوس مهال که موږ وګورو د ګاز قیمت تر 15 افغانیو پورې رسېدلی. ولې بعضې سیمو کې بیا فرق کوي، مثلا په خپله په تیمني او په دغه سیمو کې فرق کوي. بیا که تاسو د کارتناو خواته ځئ بیا د ارزان قیمت خواته ځئ فرق کوي. د ولایتونو نه په غیر په یو ښار کې په سیمو کې سره ما همدغه ویلې چې یوازې د کابل په ښار کې مختلف قیمتونه یو قیمت نشته ده. ښاروالیو ته په دې هکله دنده سپارل شوې وه چې دوی دې وکولی شي چې دغه قیمتونه کنټرول کړي، کیفیت کنټرول کړي. تاسو وګورئ موږ د افغانستان په ټولو بندرونو کې ګمرکونو کې موږ د انصاف په نوم اداره لرو چې هغه په خپله د کیفیت کنټرول مسایل او دغه موضوعات مخکې وړي.
چې هغوی هلته کیفیت کنټرولوي. یوه مسله دا نه ده چې قیمتونه لوړ دي، په دې کې شک نشته چې موږ په اوسط شکل سره د 20 نه 30 سلنې پورې قیمتونه لوړ شوي دي. ولې بل طرف ته که موږ وګورو بل د کیفیت موضوع ده. ګاز مو بې کیفیته دی. ګاز ګروپ او نور شرکتونه دي مشهور چې انحصاري شکل باندې کاروبار مخکې وړي، خپله ګاز هم بې کیفیته دی، ځکه هغه سونه هغه چې په وخت باندې مثلا بخاري 20 ځلې ته باید تکلیف وباسي چې هغه نه هوا وباسي او بیا بالاخره هغه اور واخلي، ځکه بې کیفیته ګاز هم دلته واردېږي. تیل بې کیفیته دي، دوی چې کوم تیل راوړي هغه بیخي یعنی یو سوپر پټرول دی چې هغه بیا ښه دي. دلته خپله د موټرو ته په دې زموږ په هېواد کې دغه دود او غبار چې ګوري دا ټول همدغه بې کیفیته تیل دي چې په خپله د موټرو ماشینونه هم له منځه وړي او په ګاز د نورو سټنډرډ هغه اداره چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه هم له دې داسې ښکاري چې خپله وظیفه سمه سټنډرډ ته چې پیسې ورکړي تجار ورسره جوړ وي، پیسې ورکړي چې هغه خدای دې کړي چې هغه د اتیا ګریډ نه ښکته یعنې تیل هم راوړي چې هغه بې کیفیته تیل وي. نو همغه تیل دوی ورته پاس کوي، په نوي باندې ورته پاس کوي. بیا L02 مثلا 92 چې هغه ډېر ښه سوپر تیل دی، هغه هم دوی دوی خو وایي سوپر دی، هغه اصلي سوپر نه دی. یعنی هغه عادي تیل موږ باندې د سوپر په نوم خرڅوي. په ولایتونو کې خو بیا ډېرې ستونزې موجودې دي، مګر دا هغه څه دي چې زموږ هغه مسؤلې ادارې دغه مسؤلیت چې لري هغه په سمه توګه نه ادا کوي. که راشو بیرته د بیو ته د تیلو، تاسو ویل بازار آزاد دی، حکومت پکې کار نه لري، یا به اوس دغه انتقاد هم دا دی چې اراده یې نه لري، که دغه توان نه لري او که قانون د اجازه نه ورکوي. نورې دنیا کې هم همدغه قانون دی، اروپا کې تر ډېره آزاد بازار دی، اما د تیلو هغه بیې چې ټیټېږي هغه کېږي ټول هېواد کې ورسره. ډېر ښه سوال دی او دا سوال لا ښه وضاحت ته ضرورت لري. هلته قوانین جوړ دي، قوانین په اساسي شکل جوړ شوي دي، د هغه هېوادونو چاپېریال په نظر کې نیول شوی. زموږ قوانین کاپي او پیسټ شوي دي، یعنی موږ د نورو نه تقلید کړی ولې ناسم تقلید هم کړی. قوانینو کې موږ تقلید کړی، کاپي مو کړی، لیکن غلطه کاپي مو کړی. خپل شرایط مو په نظر کې نه دي نیولي. د ښاروالۍ او قانون د بیلګې په توګه دوبۍ نه راوړو، په افغانستان کې همدغه قانون تطبیق کوو چې د اصلا د امکان وړ نه ده. نو زموږ قوانینو کې ډېرې ستونزې موجودې دي چې باید اصلاحات رامنځته شي، او دا د حکومت یو د هغه شاخصونو نه یو اساسي شاخص همدغه دی چې موږ نړیوالو سره ژمنې کړې وې چې باید موږ به اصلاحات راولو. د تجارت په برخه کې به موږ اصلاحات راولو، موږ به قوانین اصلاح کوو، قوانین به جوړو، نوي قوانین به جوړو، د سوداګرو لپاره به سهولتونه برابرو. دا هغه او ښه خدمات به موږ په خپله ښاریانو ته عرضه کوو. دا هغه مسایلو چې په دې کې موږ پاتې راغلي یاستو، دا به سره ومنو. اوس راځو مشخصا د تیلو موضوع ته. خو دغه تیل چې کابل ته راځي، په دغه ادارې چې په ګمرکونو کې هلته حتی د ملي امنیت استازي موجود دي، د څارنوالۍ استازي موجود دي، د انسا اداره موجوده ده، د ګمرک مسؤلین هلته فعالیت لري. دا ټول ادارې او تشکیلات موږ په هر ګمرک کې لرو، په دا لویو ګمرکونو کې. په هغه ګمرکونو کې چې تیل راځي موږ په ټولو کې دغه لرو، په نیمروز کې لرو، په هرات کې لرو، په تورخم کې لرو، په حیرتانو کې لرو، شیرخان بندر کې، ټولو کې لرو موږ. مګر څوک هغه مسؤلین چې دي څوک ترې پوښتنه وکړي چې آیا تا د خپل مسؤلیت رفع کړی، خپل مسؤلیت دې ادا کړی که نه دی ادا کړی. همدغه انسا ادارې ته رشوت ورکړه، همدا تیل بې کیفیته تیل درته پاس کوي. خوراکي توکي همدغسې هېڅ مشکل نشته دی. په ګمرکونو کې د موږ متاسفانه چې فوق العاده فساد جریان لري، او په دغو ګمرکونو کې توکي په سمه توګه نه تثبیت کېږي. یعنی توکي مثلا قیمت په ډیره ارزانه قیمت اخیستل شوي دي، په لوړ قیمت ورته نیسي چې دلته بیا په لوړ قیمت باندې مستهلکینو باندې خرڅ کړي، موږ او تاسو باندې خرڅ کړي. دغه ستونزې دي. بلکې موږ وګورو په دې اواخرو کې چې په خپله د اقتصادي عالي شورا چې دغه پریکړه کړې وه چې باید د نفت او مثلا د خپله د تیلو او د ګازو یو د تنظیم اداره رامنځته شي په سوداګرۍ وزارت کې، دغه اقدام دوی وکړلو. اصلا موږ مخکې نه ویلې چې دغه د نفتو د نفتي موادو د ګازو دغه تصدي له منځه لاړه شي، ځکه زموږ تصدیو باندې حکومت کار نه کوي. کله چې په تصدیو باندې کار نه کوي نو دغه تصدي تا د څه لپاره ساتلې دي؟ یا بیخي له منځه ویسه، یا سرمایه ګزاري پې وکړه،
چې بازار کې یو سالم رقابت رامنځته کړي د قیمتونو په کنټرول کې ځواک صاحب بهترین او ښه رول چې لوبولی شي همدغه ملي تصدۍ دي. دغه حکومتي تصدۍ که قیمتونه یعنې که به د باندې پانګونه وسي او دوی کولی شي چې بازار کې قیمتونه ثابت وساتي او یو څه سالم رقابت. اوس انتقاد همدا ده چې د نفتو واردات په یو ډول مافیایي هغه باندې اوښتي. واقعا همدغسې ده. زمونږ نفتي مواد چې همدا اوس واردېږي افغانستان ته ټول په انحصاري شکل باندې واردېږي. په دې کې لوړپوړي چارواکي لاس لري. په خپله د ارګ ځینې مشاورین دي چې مستقیما په دغه تجارت کې لاس لري او دغه غیر قانوني شکل باندې یعنی واړه شرکتونو ته دوی هیڅ اجازه دوی نه ورکوي چې هغوی په یو څو واګونه تیل دوی راوړي. ټول تجارت دوی په خپل لاس کې نیولی دی او زمونږ ډیری سوداګر د همدې نه کړېږي. په کابل کې او په ولایتونو کې دغه چارواکي حتی د ولسي جرګې ځینې وکیل صاحبان په خپله ځینې وزیر صاحبان حتی معینان او رئیسان د تیلو پمپونه لري او په منظمه توګه کار کوي. دلته یعنی دغه کارونه د ټول غیر قانوني دي. مثلا دوی د مالیې نه تېښته کوي، مالیه په خپل وخت نه ورکوي، د ګمرکي محصول نه دوی تېښته کوي، دغه تیل دوی ډېره په ارزانه بیه راوړي. بل طرف ته که موږ وګورو په هغه 12% چې د ټن په سر باندې موږ ګمرکي محصول موږ وضع کوو، موږ اخیسته هغه شپږو ته راټیټ شوی. یعنی دا په دې معنا ده چې تقریبا تر $90 شاوخوا راټیټ شوی دی که نه فی ټن د یو ټن په سر باندې. نو کله چې دومره سهولتونه هم رامنځته شي بیا ولې قیمتونه نه کنټرولېږي؟ همدا اوس تاسو وګورئ په کابل کې په دغه د ژمي په دغه سړه یخه هوا کې که موږ وګورو ډېرې ستونزې زموږ هېوادوال لري. د دغو بیو د راټیټېدو ګټه هم همدغو خلکو ته رسېدلې چې په کاروبار کې د تیلو ښکېل دي او چارواکي تاسو نه دا خو په دې کې شک نشته چې حکومت ګوري په دې کې شک نشته چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې ورځ تر بلې په راټیټېدو دی. تقریبا موږ په هغه وخت کې چې زه پخپله چې د یو اقتصاد سکتور کې فقط یو شاګرد یم، زه دا وایم چې په هغه وخت کې دې برخه کې موږ کار کوو، موږ دا ویره درلودله چې ډسمبر پورې به تر 80 او 90 پورې رسیږي. مګر بیا هم خوشبختانه چې زمونږ په دې کې هغه ملي سوداګرو رول ډېر مهم دی چې دلته پانګونې وکړلې او د دوی ډیری تجارت په ډالرو باندې و. ځینې سوداګرو ډالر حتی په داخل په کابل کې ډالر لري، صرافان ډالر لري. نو دا لامل د شو چې یو څه نرخ برابر شو. او بل زمونږ د مرکزی بانک یو څه پیسې چې هغه په مارکیټ کې لیلاموي، نو دغه مصنوعي شکل باندې موږ دغه یو څه ثابت ساتلی. د سوداګرۍ خونې او د نفتي توکو تنظیم د کنټرول ادارې دویم د دې ته یو عمل چې ولې نړیوال بازار کې د تیلو د بیې لوړ ټیټېدو په افغانستان تاثیر نه دی کړی وی چې د افغانیو ارزښت لوېدلی. تیل په نړۍ کې په تیره یوه نیمه میاشت کې راټیټ شوي، اما افغانۍ ته که موږ وګورو په دغه یوه نیمه میاشت کې دومره تاثیر نه دی. واقعا یوه یا 2 روپۍ 3 روپۍ د شرکت پورته فرق کوو، هغه موږ په مصنوعي شکل باندې د کنټرول کوشش کړی. ځکه موږ زموږ مرکزی بانک چې هغه ډالر چې هغه بازار کې لیلاموي، نو په همغه اساس باندې د افغانیو نرخ یو څه ثابت ساتل کېږي، هغه هم د 1 هفتې 2 هفتې 3 هفتې دې نه زیات ثابت نشي پاتې کېدلی. او د دې لپاره چې دلته ټاکنې را روانې دي، نو حکومت هڅه کوي چې بیا ډالر لیلام کړي او د افغانیو نرخ ثابت وساتي، خلکو ته وښیي چې موږ د افغانیو نرخ ثابت ساتلی. ولې دا دلیل نشي کېدلی. هغه په دې معنا باندې چې موږ هغه خلکو چې دلته په هغه د دولتي مامور چې هغه 10,000 افغانۍ معاش اخلي او هلته د ډالر ارزښت د افغانۍ په مقابل کې لوړېږي، نو هغه سره ځکه دا وارداتي او مصرفي هیواد دی، موږ ډېری توکي خوراکي توکي ټول موږ واردوو. نو کله چې واردوو نو قیمتونه لوړېږي، نو دغه 10,000 افغانیو کې هغه د کور مصرف پوره کړي، هغه د ډوډۍ مصرف، هغه د ګازو د تیلو مصرف، د څه مصرف پوره کړي، اصلا هیڅ نشي پوره کېدی ځکه قیمتونه لوړېږي او د خریداري قوت او توانایي هغه زموږ خلک نه لري، ځکه پیسې نه لري خلک، پیسې درآمد کم لري، یعنی دوی عواید کم لري، مصرف زیات لري. نو دا یو لوی ګواښ دی، یو لوی ستونزه دی موږ په ټولنه کې. حکومت اصلا د دې لپاره اصلاحات راوستلی شو، حکومت کولی شي دا کنټرول کړي، حکومت کولی شي چې قیمتونه کنټرول کړي. د پوښتنې وړ موضوع همدا ده، له کلونو راهیسې موږ ګورو چې ژمي په رارسېدو سره د تیلو او نورو سون توکو بیې لوړېږي.
دې دپاره ولې له مخکې نه پلان نه وي چې بیا وروسته وایي چې ژمه ده او تقاضا ډېره ده؟ نه، د عرضه او تقاضا په منځ کې خو یعنې توازن رامنځته کېدل دا یو سخت کار دی په بازارونو کې. ولې موږ که روژه کې وګورو، په مثال یې ورکړو، په روژه کې اوس تاسو وګورئ حتی د خرما نه نیولې تر دغه ځینې شربتونه څونه لوړېږي قیمتونه، ځکه خلک تقاضا لري. چې سوداګر وګوري تقاضا لري، نو هغه ذخیره اندوز او یا مثلا احتکار چې کوي هغه خلک، هغه سوداګر هغوی خپل دغه ټول توکي ذخیره کړي وي او همدغه سیزن، همدغه د روژې میاشتې په نظر کې نیولې وي. کله چې را رسیږي نو دوی دلته ذخیرې لري او وقتا فوقتا ډیر یعنی لږ لږ مواد را باسي، توکي خرڅوي او ډېرې پیسې ګټي. حکومت کولی شي احتکار مخه ونیسي. دغه چارواکي چې زما خبرې اوري، د مالیې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د سوداګریزو خونې، همدارنګه د ملي امنیت منصوبین، د لوی څارنوالۍ منصوبین، دا ټول په دې ټولو مسایلو ډېر ښه پوهېږي. د کابل ښاروالۍ په ولایتونو کې د مرکزونو ښاروالۍ، ټولو ښاروالۍ ته دغه مسایل روښانه دي چې دغه احتکار کوم سوداګر کوي، چیرې کوي، ګودامونه معلوم دي، آهنګرونه معلوم دي، لاړ شي او دا ټول ضبط کړي. دغه اقدام د حکومت وکړي. دغه اقدام حکومت نه کوي. حکومت صرف همدغه یو اقدام کوي، همدغه د حکومت یو پلان دی چې هر فرد په افغانستان کې باید فقیرتر شي، ورځ تر بلې بېوزله شي، غریب شي او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا نه کړي. دغه هدف دی. که دا هدف نه وي نو خو دغه احتکار کوونکي ټولو ته معلوم دي، لاړ شي او راودې نیسي او ټولو اموال یې ورته ضبط کړي چې بله ورځ دا کار څوک ونه کړي. بل طرف ته که موږ وګورو، دغه سوداګر چې دغه د لوړپوړو چارواکو سره دوی مشترک کاروبار لري، ګډ تجارت لري، هغوی حمایت کوي. د ګمرک رئیس ته زنګ وهي چې دغه موټر زما دی، دغه سوداګر سره زه شریک یم، چې فکر دی وي چې دا ورته په ډېر مثلا 3 لارې ورته فقط دوی طی مراحل کوي او همغه ولایتونو کې مثلا دا راځي په ولایتونو کې لوګر کې تخلیه کېږي، په خوست کې تخلیه کېږي او خوست نه بیا په عمده شکل باندې نور ولایتونو ته راځي. نو دا تجارت په ټول افغانستان کې دوام لري او حکومت یې مخه نه نیسي. نو کله موږ د قیمت د کنټرول خبره کوو، اوس په دغه ګاز، په دغه ژمي کې، په دغه یخه هوا کې زمونږ ډیری هیوادوال چې د خریدارۍ توان نه لري، د ګاز د لرګیو توان نه لري په دغه ژمي کې، نو په دغه ژمي کې هغوی مجبور او مکلف دي چې پیسې پیدا کړي او 15 روپۍ 1 کیلو ګاز واخلي. آیا حکومت نشي کولی د دې مخنیوی وکړي؟ زمونږ ملي سوداګر، هغه انحصاري سوداګر چې هغوی واقعا هیڅ ملي یو فکر نه لري په دې برخه کې، دوی باید ملي فکر ولري. دوی باید د یو احساس له مخې قیمتونه په همغه کچه وساتي چې دوی ته ګټه هم پاتې کېږي. هغه قیمتونه دوی په ډېر ښه پوهېږي چې دوی ته فی لیټر او فی ټن دوی ته څونه پیسې پاتې کېږي، په دې ډېر ښه پوهېږي. که یو څه دوی انصاف وکړي او یو څه حکومت جدي اقدام وکړي، نو بې له شکه قیمتونه ثابت پاتې کېدلی شي. ولې له دواړو طرفه هیڅ کوشش نه کېږي. حکومت د قیمتونو په کنټرول کې پاتې راغلی دی، یوازې کمپاین باندې بوخت دی، یوازې هغه تکراري پروژې دي چې 10 ځلې د یوې پروژې افتتاح کوي، په دغه چارو باندې بوخت دی. د قیمتونو کنټرول باندې ځواک صاحب همدا اوسه پورې تاسو سره چا بحث کړی؟ په دې اړه باندې تاسو څوک غږېدلي دي چې څه پلان لري حکومت قیمتونه په څه شکل باندې کنټرول کړي؟ په تیرو حکومتونو کې حد اقل منګه یو رهبري شوی اقتصاد درلوده، یو تجارت مو درلوده چې په هغه کې د پلان هغه وخت چې اوس اقتصاد وزارت د پلان وزارت، نو د قیمتونو یو څه کنټرولول په بازارونو کې. اوس د قیمتونو کنټرول نشته دی. سوداګر پر خپل سر باندې آزاد تجارت کوي، څوک مخنیوی نه کوي، ځکه رشوت په دولتي ادارو کې او د ملي وحدت حکومت په ادارو کې ډېر په عادي شکل باندې رشوت او خپل تجارت مخکې وسه. تاسو د نفتي توکو د بیو د کنټرول په حل لارو غږېدئ، وویل چې احتکار مخه باید ونیول شي، قانون تطبیق شي، د دې ترڅنګ هغه انحصار چې په دې برخه کې دی هغه باید ختم شي. د حل لارې دقیقا که راشو څه کیدی شي د دې ترڅنګ؟ لکه څرنګه ما مخکې ویلي چې کولی شي حکومت چې دغه انحصاري تجارت چې په افغانستان کې وجود لري، چې صرف یوه کړۍ ده چې تقریبا د 3 نه 4 نه 5 لوی سوداګر دي چې دغه تیلو تجارت کوي، د دوی سره باید جدي برخورد وشي او که چیرې دوی دا قیمتونه نه ټیټوي
موږ کولی شو چې د ګمرکي تعرفه ورته لوړه کړو چې تعرفه لوړه بل یو لوی چیلنج ده هغه دا چې قاچاق زیاتېږي بیا قیمتونه سره لوړېږي هغوی ته بل دلیل پیدا کېږي نو د دې لپاره دوی سره باید جدي قانوني برخورد وشي او دوی قیمتونه باید چې هر څنګه وي په مناسبه بیه باندې فی لیټر 1 لیټر تیل دلته خرڅ کړي یو دا مهمه ده بل مهمه دا ده چې موږ د انسا اداره باید دوی سره هم د جدي لارښوونه وشي چې باید په ټولو ګمرکونو کې باید د تیلو د کیفیت کنټرول چارې په سمه توګه مخکې ویسي باید په دې کې غفلت ونه کړي درېیمه موضوع چې هغه ډېره مهمه ده د افغانیو نرخ ثابت ساتل دي په دې کې حکومت باید خپل رول ولوبوي که موږ وکولی شو چې پانګه اچونې لپاره دلته زمینه برابره کړو د سرمایه ګزارۍ لپاره زمینه برابره کړو چې دلته خلک ډالر راوړي په افغانستان کې مصرف کړي که هغه د قانونو په سکتور کې که د زراعت او مالدارۍ په سکتور کې که د ذخایرو جوړول وي که د صنعتي پارکونو جوړول وي د تولید او صنعت فابریکې جوړول دي ته باید موږ شرایط برابر کړو چې په افغانستان کې پانګونه وشي چې موږ یو تولید ولرو دلته خارج نه پیسې راشي دلته مصرف شي تر څو پورې له یو اړخه به د ډالر په مقابل کې به د افغاني نرخ هم ثابت پاتې شي بل قیمتونه به هم مناسبه وي زموږ هیوادوالو ته هغه ډېره مهمه ده هغه دا ده چې مونږ کولی شو چې که حکومت اصلا حکومت دغه کار نه کوي حکومت که وکولی شي که په دولتي سطحه باندې یعنی خصوصي سکتور نه مونږ وځو دولتونه د سره قرارداد وکړي بیا کولی شي چې په دې کې ځینې شرکتونو ته په داوطلب شکل باندې راشي په دې کې ونډه ولري یعنی بین الدول قراردادونه باید ترمنځ موافقه وشي او بین الدول قراردادونه امضا شي د هغه هیوادونو سره چې هغوی تیل لري پاکستان سره د امضا شي قزاقستان سره د قراردادونه امضا شي قزاقستان روسیا د چین د سیمې کې ډېر هیوادونه لري د دې ترڅنګ چین دا او د سره موږ کولی شو چې حتی خوراکي توکو په برخه کې هم دا کارونه موږ وکړو دا کارونه یعنی موږ ته به هغه زمینه را برابره کړي چې دغه انحصاري او مافیایي تجارت به له منځه لاړ شي تاسو د قانونو خبره وکړه افغانستان د ګاز او تیلو خپل ښه سرچینې لري په دې برخه کې څومره کار شوی دی او څه باید وشي د هغوی د استخراج موږ همدا اوس موږ ډېر کافي ذخایر لرو د معادنو هغه نه یوازې په یو برخه کې موږ مختلف نوع معادن لرو په افغانستان کې د جنیوا په کنفرنس کې حکومت ویلي چې موږ 50 سلنه په استخراجي معادنو کې پرمختګ کړی نړیوالو ته ښودلي هغه پرمختګ په څه شي کې دی زموږ د میساینک پروژه په ټپه ولاړه ده د کرومایټ پروژه چیرته جریان لري دا ته ووایاست د مالګې پروژه د وسپنې ټول حاجي ګک ټول په ټپه ولاړ دي اصلا په دې هغه ابتدایي ارزونې هم کړې وي هغه هم د نړیوالو څېړنو د مخې دوی وایي چې د 1 تریلیون په اندازه دي هغه سروې چې ځینو مؤسساتو سازمانونو لخوا ترسره شوې ده موږ تر اوسه پورې حتی د نفوسو دقیقه شمېره نه لرو د بیلګې په توګه موږ په دې برخه کې موږ ډېر یعنی تنبل یاستو په وخت باندې کار نه کوو موږ په دغه د معدنو د استخراج په برخه کې موږ اوس عملا یو قرارداد هم نه لرو همدا اوس د مرمر تیږې ډیری تقریبا د 100 نه زیاتې فابریکې په ټپه ولاړې دي جمهور رئیس سره وعدې کړي دي ژمنې کړي دي چې موږ به تاسو سره مرسته وکړو موږ به تاسو ته شرایط برابر کړو صنعتي پارکونه به جوړ کړو دا به وکړو هغه به وکړو هیڅ هم نشته دی نو دغه پروژې ټولې خیالي دي په تجارت کې خیالي پروژې هیڅ ځای نه لري باید عملي کار وشي حکومت په دې ډګر کې عملي کار څه کړی هیڅ نه دی کړی نو حکومت باید په دې برخه کې دغه ژمنې هم نه نړیوالې ټولنې سره عملي کړي نه په داخل کې عملي کړي دي او د موږ اوس نړیوال چې افغانستان ته پیسې ورکوي هغه هم د افغانانو ژوند ګوري چې د افغانانو په ژوند کې څه تغییر مثبت تغییر راغلی که نه دی راغلی د خپرولو وخت چې په داخل کې دومره نارضایتي وي او بهر ته ته دغه کړو مرستو جواب هم نشي ورکوی کومې خوا ته به ځو موږ دغه اساسي ستونزه ده یعنې دغه حکومت نور چې دغه هغه خپله دوره یې پای ته رسېدلې ده د ملي وحدت حکومت اوس خلکو ته هیڅ ډول واده نشي ورکولی ځکه دوی وخت پوره دی نو دا هغه وخت را رسېدلی چې ولس باید یو سم تصمیم ونیسي د بدیل په اړه باندې ولس باید فکر وکړي داسې یو شخص ته رایه ورکړي آینده لپاره چې هغه د حد اقل وکولی شي چې په دغه بحران کې چې موږ قرار لرو د دغه بحران نه افغانستان وباسي کاري فرصتونه رامنځته کړي د توکو قیمتونه
په مناسبه توګه په مناسبه شکل سره دلته وساتي. همدارنګه زموږ بازارونه په ډیر منظم شکل باید پراختیا ومومي. دا هغه څه دي چې زموږ کولی شي زموږ ژوند کې یو تغیر رامنځته کړي. بل د معدنو سکتور کې موږ لوی پروژې د برق او د اوبو په سکتورونو کې موږ کولی شو چې ډېرې ښې پروژې ولرو. نو دا تصمیم اوس د ولس په لاس کې دی، ځکه ملي وحدت حکومت په 15 کلونو کې خپل امتحان ورکړ. حتی زموږ 1 کیلو غاز هم د اوس 15 افغانۍ کې دی، غریب بیچاره د یو مامور وس نه رسیږي. یو همدا اوس ګور 1 لیټر پټرول چې 58 افغانیو کې تر 80 افغانیو پورې ډیزل رسیدلی، پټرول رسیدلی دي، ډیزل قیمتونه لوړ شوي دي. نو دا هغه څه دي چې حکومت نشي کنټرولولی. نو نور حکومت د حکومت بدل شي د ټولو شمولو کې ناکام پاتې منلو ډېره دغه ځینې خبرې چې موږ کوو د حکومت دغه ځینې مسایلو باندې چې موږ بحث کوو متاسفانه چې په دې برخو کې څه کړي نه دي. موږ مجبور یو چې خلکو ته حقایق ووایو. دا خدای نه خواسته موږ په دې فکر کې نه یو چې یوازې هغه منفي برخې وڅېړو. دا واقعا په دې برخو کې څه نه دي شوي. مننه ډېره زیاته. مننه. قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره